أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ نیټورکینګ چې کوم چپټر دی لیکچر نمبر 5 دا سٹارټ کوو. د دې نه مخکې چې کوم دی in the previous lecture we have already discussed about the advantages of the server based network. په دې لیکچر کې موږ disadvantages of the server based network ډسکس کوو. ٹھیک ده؟ اولنی disadvantage د دې سره expensive dedicated hardware. په server based network کې غټ نقصان د سرور بیس نیټورک چې کوم دی چې د دې چې کوم هارډویر دی یا سافټویر دا ډېر ایکسپنسیو دي. ډیډیکیټډ مطلب دا دی چې ریزرو پر سپیسیفیک پرپز دې لپاره چې کوم هارډویر آلو د هغې به خاص مقصدي یو پرپز دپاره به استعمالو بل پرپز دپاره موږ نشو استعمالولی نو دا ډېر زیات ایکسپنسیو وي. د دې پرایس چې کوم دی فلکونو کې وي. لکه موږ سرور اخلو نو سرور دپاره به مطلب دی داسې سرور به موږ الو چې د هغې پروسیسر ډېر زیات سیوا وي، میموري سیوا وي، ریم سیوا وي. نو دې لپاره اولنی نو په دې ډېر زیات کاسټ راځي. اولنی ډرابیکس د دې دا دی چې هارډویر کاسټ چې کوم دی د دې ډېر زیات دی. دویم ډرابیکس د دې دا دی ایکسپنسیو نیټورک اپریټنګ سافټویر اینډ کلاینټ لایسنس. دې خبردار چې د دې اپریټنګ سیسټم چې کوم دی دا ډېر ایکسپنسیو دی. دا وینډو سرور اپریټنګ سیسټم آلو لکه فار ایگزامپل وینډو سرور 2003 او به لایسنس ډي رجسټر سافټویر اپریټنګ سیسټم دی. دا شان کلاینټس لایسنس کوم کلاینټس اټیچ کړي هغه لپاره لایسنس پرچیز کړي نو دا ډېر ایکسپنسیو وي. نو ان ټرم اف سافټویر دا هم ایکسپنسیو دی اینڈ ان ټرم اف هارډویر دا هم ایکسپنسیو نیټورک دی. دا سیکنډ ډرابیک دی. تھرډ ډرابیک دی ساده ډیډیکیټډ نیټورک ایڈمنسټریټر ریکوایرډ. دې لپاره چې کوم ایڈمنسټریټر راځي دا به ډیډیکیټډ مین ریزرو فار دیټ ایڈمنسټریشن. نو دا به ډېر سکلفل کسي ډېر مطلب د هغې دپاره به موږ هیوي ډېر زیاته تنخوا به د ایډمنسټریټر له ورکوو. نو د دې سره به په د نیټورک چې کوم چارجز دي هغه به سیوا کېږي. ایډمنسټریټر چارجز به په لکونو کې وي. نو چې کله ایډمنسټریټر چې کومې تنخواګانې په لکونو کې وي نو د په دې سرور بیس نیټورک باندې خرچه ډېره زیاته راځي. دا یې بل ډرابیک شو. 4 نمبر ډرابیک چې کوم دی ډیپینډنسي از مور آن سنټرلایز سرور. زیاتره انحصار چې کوم دی دا په سنټرلایز سرور باندې وي. نو دا یو قسمه ډرابیک دی. که سرور چې کوم دی فیل شو یا مته ډیټا پکې کرپټ شوه یا مته ایډمنسټریټر اویلیبل نه نو دې سره چې کوم دی سیسټم بیا سټاپ شي. نو دې لپاره یو مته ټول ډیپینډنسي چې کوم دی زموږ سره په سنټرلایز سرور باندې نو دا هم یو قسمه ریسک دی. 6 نمبر ډرابیک چې کوم دی اف سرور ډیټا از کرپټډ all nodes will be affected. فرض کا په سرور باندې چې کوم ډیټا دا کرپټ شي دا خراب شي معنا خراب نو څومره کلاینټس یا څومره نوډس چې دې سره اټیچ شي دا ډیپینډنسي چونکې په دغه ډیټا باندې نو ون سیسټم به جام شي. څومره نوډس دې سره اټیچ شي نو دا به متاثر شي. دا یو بل ډرابیک دی. شپږم نمبر ډرابیک څه دی managing a large network is complicated which require a lot of training and skill. داسې غټ نیټورک چې په هغې کې په زرګونو کلاینټس وي او غټ سرورز وي نو دې منیجنګ ډېر مشکل کار دی. د دې لپاره به موږ چې کوم کس هلو دې لپاره خټ زیات ټریننګ پکار دی، سکل پکار دی، مهارت پکار دی. نو بیا به موږ دا نیټورک چې کوم دی منیج کولی شو. نو دا هم ډېر یو ګران کار دی. آخرنی ډرابیک چې کوم دی if the file server break down then files on the file server become inaccessible. که فرض زموږ یو سرور دی فایل سرور په هغې باندې فایلز پراته دي او دا مات شو مطلب دا مطلب خراب شو یا بریک ډاون ډسکنیکټ شو نو څومره یوزر چې کوم دی د دې فایل سرور سره اټیچ دي کلاینټس دي نو دوی به دا فایلز بیا نشي اکسس کولی. نو زیاتره د سرور بیس فایدې زیاتې دي او نقایص یې کم دي. ایز ا هول چې موږ وګورو نو سرور بیس نیټورک د سیکیورټي لحاظ سره او د سنټرل ارګنایزیشن ډیټا منیجمنټ په لحاظ سره ډېر ښه دی. خو د کاسټ په لحاظ سره که د کاسټ تاسو کمپیر کړئ نو کاسټ بیا د نور نیټورک په نسبت د دې چې کوم کاسټ دی د دې سرور بیس نیټورک نو دا ډېر زیات ایکسپنسیو دی. نو د ایکسپنسیونس په لحاظ سره د کاسټ په لحاظ سره دا ګران راځي، ګران نقصان نشته. البته د سیکیورټي او ډیټا منیجمنټ لپاره او د سنټرل فایل شیرینګ لپاره دا ډېر زیاته ښه نیټورک دی په نسبت د پیر ټو پیر نیټورک او د هایبریډ نیټورک. انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به موږ پیر ټو پیر نیټورک وایو بیا به د هغې ډرابیکس وایو او بیا د هغې چې کوم ډس ایډوانټیجز دي هغه به موږ ډسکس کوو. انشاءالله ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي نو پلیز دا
चैनल वसरा लाइक कई सब्सक्राइब कई और फरस का मुमकिन दा वसरा शेयर हम कई ढेर मेहरबानी शुक्रिया।